محترم مسلمانانو عزتمندو نن د هرې رکاوټ دپاره د هر قسم مشکل دپاره د هر قسم بندش دپاره ډیره اسانه او انتهایی طاقتوره وظیفه ده انشاءالله چې ستاسو په زندګۍ کې کم رکاوټونه دي که نه کم مشکلات دي دا خالص مخلص دغه مشکلاتو دپاره دا وظیفه ده دا خالص مخلص دغه رکاوټونو دپاره دا کم رکاوټونو سره چې موږ تر مخه یي کوم کو هغه د نکاح رکاوټونه دي نکاح نه کیږي که هغه د قرضونو رکاوټونه دي محترمو یا هغه نور داسې رکاوټونه دي دشوارۍ دي پکې دا حاجت نه پوره کیږي کامیابي نه حاصلیږي نو انشاءالله د هغې دپاره دا بهترینه وظیفه ده یا په کور کې داسې لانجې کونجې روانې دي چې لانجې کونجې نه ختمیږي د ختمېدلو نوم نه اخلي یا قرضونه دي یا کاروبار نه روانیږي مخ په وړاندې نه ځي یا ستاسو نور کورنۍ څونه مسایل دي څونه حاجات دي څونه پریشانۍ دي نو هغه به الله جل شانه انشاءالله په ښکلې طریقې سره سر ته ورسوي او ستاسو دغه تمام مشکلات په الله تعالی اسان کړي نو راځئ دا وظیفه را سره واورئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نور محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویانو هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي دغه مسافرو له د الله تعالی اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي دغه مسافرو د الله تعالی حامی او ناصر مددګار شي که د خوږ افغانستان مسلمانان دي او که نور انګلینډ کې دي او که امریکا کې دي هر ځای کې چې مسلمانان دي الله تعالی د حامی او ناصر مددګار شي الله تعالی د ورسره خپل مدد شامل حال کړي محترم مسلمانانو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه د هر قسم رکاوټ دپاره وظیفه ده رکاوټونه به تاسو پیژنئ چې رکاوټونه څه ته وایي رکاوټونه مثال په طور رشته راځي نه کیږي دا رکاوټ شو صحیح شو کاروبار دی نو کله روانیږي کله پکې قرضونه کله دکان نه روانیږي کله نه روانیږي کله ویزې کار کیږي کله نه کیږي کله محترم قرضونه دي د هغې اسباب نه پوره کیږي دا هم رکاوټ شو یا په کور کې داسې غیمې دي جګړې دي محبت نشته دی لاپرواهي ده یا خاون د سیډه یا د خواښې د سیډه یا نور ستاسو قسمه قسم حاجات دي اوس په کم زه ذکر کوم خو ستاسو چې هر قسم رکاوټ د زندګو هغه به انشاءالله الله جل شانه ښکلې طریقې سره کاملې طریقې سره سر ته رسي وظیفه ورسره انتهایی آسان عمل دی دا عمل تاسو انشاءالله وکئ او دې عمل سره به الله تعالی ستاسو تمام په تمامه رکاوټونه دا به الله جل شانه انشاءالله ختم کړي وظیفه محترم مسلمانانو کومه یوه ده ډیره انتهایی آسانه ده انشاءالله دا وظیفه به تاسو ته په سکرین باندې هم ښکاریږي خو دا به تاسو څونه وایئ خو محترمو دا نور ګوره مسلمان هغه دی چې بل مسلمان سره ښېګړه وکړي زه الحمدلله دا خوښوم چې زه په خپله زما هر حاجت پوره شي نو زما چې هر حاجت پوره شي ستاسو پوره نه وي نو بیا هم زه نیمګړی یم نو زه به کوشش دا کوم چې تاسو له هغه څیز درکړم چې الله تعالی پې تاسو سره هغه د اسانتیا معامله وکړي نو په سکرین تاسو ته انشاءالله دا وظیفه ښکاري دا به تاسو وایئ خو څو تعداد سره وړومبی دا وظیفه ووره بیا راته تعداد ویم هم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله دقه وظیفه ده اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله دا وظیفه محترم مسلمانانو څونه کارته وایي نو دا خبره ذهن کې کېدوئ دا وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو د مازدیګر مونځ نه پس کوئ یا ماسخوتن مونځ نه پس کوئ یا تهجدو ټایم کې کوئ یا هر ټایم چې تاسو سره فارغه وي انشاءالله کولی شئ مخکې به 2 رکعته صلات حاجت مونځ وکړي صحیح شو هر صورت ته پکې وي او به وایي صلات حاجت مونځ دې وکړو نیت ته وتړو صلات حاجت مونځ پوره شو نو بیا به 21 کرته درود ابراهیمي وي کوم چې مونږ مونځ کې وایو اللهم صل علی محمد او اللهم بارک علی محمد دا دواړه دا به 21 کرته وي 21 کرته نه پس محترم مسلمانانو دا وظیفه 314 پیرې وکړئ په د سکرین تاسو ته ښکاري اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله 314 پیرې دي وي بیا به 21 کرته درود ابراهیمي وي صحیح شو دا وظیفه درود په منځ کې راګیره شو بیا به د الله تعالی حمد او ثنا دغه کې الله ته خالق ذاتي الله ته مالک ذاتي الله موږ دې پیدا کړي الله تعالی ته زموږ حاجت پوره کولی شي الله موږ ګناهګاران نه د الله تعالی بړی بیان کوي بیا به خپل حاجت دپاره دعا وغواړي الله دا وظیفه چې ما وکړه دې حاجت دپاره مې وکړه دې مشکل دپاره مې وکړه دې کار دپاره مې وکړه کاروبار دپاره مې وکړه د اولاد دپاره مې وکړه د بیمارۍ دپاره مې وکړه یا نور ستاسو څونه د مشکلات د هغې دپاره مې وکړه نو الله تعالی دا وظیفه ته مانه قبوله کړي الله تعالی چې عاجزه یم زه ګناهګار ریاکار سیاکار یم خو الله ته خپله فرمایي چې انسانان زما اهل و عیال دي
او انسانانو باندې زه د هغوی وس مطابق هغه تکلیف اچوم او هغه بوج پیچوم نو الله تعالی دا قرض تکلیف الله زه نور نشم برداشت کولی الله د رشته نه کیږي الله نو دا زه نور نشم برداشت کولی الله ته ما کې برداشت هم واچې او ته زما حاجت هم پوره کړي الله زما دا قرضونه دي زما دا مشکلات د بیماري د الله زما د برداشت نه بهر د الله تعالی ډېر وظایف مې وکړه الله بس دی الله په ما رحم وکړي الله په ما باندې خپل خصوصي رحم وکړي او زما د حاجت پوره کړي الله ډېر وظایف مې وکړه مالک الله ستا د نوم نظر شم الله ستا د دین نظر شم الله ستا باندې زما الله خپل ځان قربان دی الله نو ته ما د خالی لاسونو مه ووځې او زما د حاجت پوره کړي انشاءالله محترم مسلمانانو دغه عاجزۍ سره چې تاسو دعا وغوښتله دغه انکسارۍ سره دغه توجه دهان سره انشاءالله الله جل شانه به راباندې خامخا رحم کوي الله تعالی رحیم ذات دی خپلو ګوندیانو باندې نو انشاءالله الله تعالی به راباندې کوي خو یقین سره به دا وظیفه کوو او دا به غواړو دا به زړه کې وایو چې انشاءالله الله تعالی به زما حاجت روا کیږي مشکل کشا کیږي به او ضرور به کیږي انشاءالله ما ته هم ورځې لږې دي شور ورځ باندې به ځم انشاءالله نن هفتې ورځ د خیالي اتوار ګل نهې 3-4 ورځې دي انشاءالله دعاګانې ما ته خصوصي کوئ انشاءالله زه به تاسو ته دعاګانې به انت له خصوصي کوم دلته یې درته کړي هلته هم درته کوم انشاءالله په نوم به درته دعاګانې کوم په نوم باندې ها الله تعالی